د شیطان دشمنی له چا نه پټه نه ده. نن په معاشره کې رور ته مرۍ ته پیټ کېږي، پلار او زوی په جنگ، مور او لور په جنگ. دا چا له وجې نه؟ شیطان له وجې نه. شیطان الله ته ووی ضرور به زه د ستا له بندګانو نه یوه حصه حلمه، ولأمنینهم امیدونه به ورکومه، ولآمرنهم زه به دوی ته حکم کومه. دوی به څه کوي؟ خپلو زناورو خپلو څاروو څه حصې به کټ کوي، غوږونه به یې څیري، لکه څنګه زمانه جاهلیت کې به خلکو کول، اوس هم څه خلک کوي. او دوی به څه کوي؟ فلیغیر خلق الله، دوی به یغیرن خلق الله، الله تخلیق په بدلوي. اوس مونږ خلق تخلیق بدلوي که نه بدلوي؟ ښځو ته وګوره، ښځې د سړو په شان سټایل کوي، سړي د ښځو په شان باندې جامې اغوندي. دا شیطان الله په دربار باندې دعوه وکړه چې ستا له بندګانو نه به زه ضرور یوه حصه بندګانو چتومه. نو الله وفرمایل زه هم قسم خورمه چې سره د ستا به بیا دا ټول زه جهنم ته غورځومه. اوس هر سړی لګیا دی، څوک په یوه خوا، څوک په بله خوا، څوک څه کوي او هر سړی دلیل هم لري، هر سړی مضبوطه خبر هم لري. خو یاد وساتئ الله په مونږ باندې کرم دا کړی چې مونږ ته قرآن و حدیث را کړي، دین اسلام را کړی.